ستاسو په اړه کې هم دا راځي که نه چې یار زه د ناشنا کس سره میلاو شم زه به څنګه خبرې کوم. ستاسو په زړه کې دا هم راځي چې زه د چا سره میلاو شوې ما د چا سره خبرې کولې او په هغه باندې ما سم د دې خبرو جادو وکړلې. ستاسو په زړه کې هم دا راځي په 1 منټ کې ته 3 ایکشن واخله، په 1 منټ کې ته 3 ایکشن واخله، ته به د هغه په مایند کې ښه امیج جوړ کړې. Start with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. معزز پرنسپل صاحب او خوږو ماشومانو السلام علیکم. فرست اف آل زه د خپل پرنسپل صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغه دا سیشن د دې 9th او د 10th کلاس دپاره منعقد کو. دا ستاسو دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا سیشن منعقد شو او ډیر ارجنټ لکه ما صرف خبره وکړله او دا سیشن منعقد شو. نو لکه دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې غفار صاحب زمونږ دپاره او ستاسو دپاره خاص کر ستاسو دپاره دا سیشن منعقد کو. نو په دې باندې تاسو لره شکریه ادا کول پکار دی. ها اوس به زه راشم خپل ټاپک ته. زه ستاسو نه صرف یو کوېسچن کول غواړم خو تاسو ډسټرب کول نه غواړم لکه په دې باندې څه دغه نشته دی زور زبردستي یا هېڅ پیم نشته دی خو ستاسو نه زه دا کوېسچن وکړم چې تاسو کمیونیکیشن پیژنئ دیټ وټ از کمیونیکیشن. بات چیت کرنے کا طریقہ. شاباش. لیٹس گیو اے بگ ہینڈ فار ہم. شاباش. sit down. Communication به زه تاسو ته خپل دا ووایم communication the talking between two person is called communication. communication څه چیز دی؟ زما او ستا په منځ کې چې کوم ټاکنګ کیږي دا communication دی. د پرنسپل صاحب او د ټیچر په منځ کې چې کوم ټاکنګ کیږي دا communication دی. د ډاکټر او د پیشنټ په منځ کې چې کوم ټاکنګ کیږي دا communication دی. خو اوس تاسو که زیات تر خیال کړئ که نه سټوډنټس ډېر شي خلک دی هغه زموږ سره په دې سوسایټي کې ګرځي ښه مطلب ټیټ جامې ور اچولي وي ښه یو ښه مطلب وجود هم ښه زبردست وي خو چې هغه کله د بل چا سره میلاو شي او خبرې وکړي که نه د دې خولې نه الفاظ ادا کړي نو په ټایم کې څه چل وشي هغه بل په نظر کې د دې کس هغه پرسنالټي خراب شي ځکه چې د هغه له د خبرو طریقه نه ورځي. نو اوس د کمیونیکیشن دپاره ځان له خپل سکیل دی هغه که موږ په ځان کې ډیولپ کړو نو موږ سکسیس حاصلولی شو، موږ خپل ګول اچیو کولی شو، موږ په لایف کې ډېر مخکې تللی شو. اوس د هغه سکیل باندې به زه لږ بحث وکړم او د هغې نه پس بیا زه داسې ټپس تاسو له درکول غواړم چې په هغې باندې به تاسو انشاءالله سکسیس حاصلوئ خو که تاسو اپلای کړل په هغه په ځان باندې صحیح ده وړو. نو بس ماله اټینشن پکار دی چې تاسو څومره اټینډ یې تاسو کې څومره اټینشن موجود وي دومره به کلاس مزه کوي دومره به دا سیشن خوندور شي. صحیح ده وړو. سو لیټ سټارټ. په کمیونیکیشن خو ما دا باس وکړو چې کمیونیکیشن څه ته وایي ما تاسو ته وایي چې د ټاکنګ بټوین ټو پرسن از کالډ کمیونیکیشن. خو اوس موږ ته د سکیل ضرورت دی موږ ته په لایف کې د سکیل ضرورت دی چې اوس به موږ داسې کم سکیل په ځان کې ډیولپ کړو چې په هغې باندې موږ د خپل کمیونیکیشن امپروو کړو. نو راځئ د دې دپاره یو څو کوېسچنز دي که هغه تاسو په ځان باندې اپلای کړل په ځان باندې اپلای کړل مطلب استعمال وکړل هغه خو په استعمال کې راوستل نو تاسو به په لایف کې مخکې ځئ. هغه کوم دي؟ فار ایگزامپل ستاسو په اړه کې هم دا راځي که نه چې یار زه د ناشنا کس سره میلاو شم زه به څنګه خبرې کوم. ستاسو په زړه کې دا هم راځي چې زه د چا سره میلاو شوې ما د چا سره خبرې کولې او په هغه باندې ما سم د دې خبرو جادو وکړلې. ستاسو په زړه کې هم دا راځي خو تاسو ته پته نشته دی. نو لومبنی پوینټ دا دی دا یو کوېسچن و که ته د ناشنا کس سره میلاو شوې یا ته د ایکسپیرینس والا کس سره میلاو شوې یا ته د ایجوکیشن والا کس سره میلاو شوې نو ته څه وکړه تو ووایه سر آپ کی لائف کی یونیک سٹوری کیا ہے.
ستا د لایف یونیک سټوري څه ده. خو د دې نه مخکې به هم زه تاسو ته ووایم ته چې په یو کس باندې امپریشن غورځول غواړې، ته خپل افیکټیونس په ځان کې پیدا کول غواړې او بیا په هغه باندې غورځول غواړې، نو ته څه وکړه؟ په یو منټ کې ته 3 ایکشن واخله، په 1 منټ کې ته 3 ایکشن واخله، ته به د هغه په مایند کې ښه امیج جوړ کړې. څنګه به جوړی؟ اوس ګوره زه ته پریکټیکلی اپلای کوم. زه راللم، صحیح شو، آی کنټیکټ وکړه، آی کنټیکټ میلاو کا. آی کنټیکټ د 2 سیکنډو نه به هم سیوا نه ځي، د 1 سیکنډ نه به سیوا نه ځي. آی کنټیکټ چې ته میلاوی 1 سیکنډ مطلب دا یو سترګې دا رب، صحیح شو. 1 سیکنډ تاسو وکړو، آی کنټیکټ میلاو کو، سیکنډ ایکشن والا سمایل ورکا، په تړ پسې پې سلام وغورځوه، تا د ده په مایند کې ښه امیج پیدا کو، صحیح شو. چې دا دیو کو بیا ورته تو ووایه سر آپ کی لائف کی یونیک سٹوری کیا ہے. ته په دې ټیم کې آیس بریک کوې، ته په دې ټیم کې کنورسیشن مخې ته بوستل غواړې، داسې ده که نه؟ کنورسیشن تاسو مخکې بوځئ، هغه نه چې ته دا تپوس وکړې هغه به حقریان شي چې مطلب دا کس زما سره څه دی، هغه به داسې وګڼي چې دا خو زما سره سم اشنا دی، چې ته تې دا تپوس وکړې چې آپ کی لائف کی یونیک سٹوری کیا ہے. دا په فرسٹ نمبر دی. تا آئس بریک کو ستا کنورسیشن با مخکې ځي. نو فرسٹ پوائنٹ دا شو چې آپ کی لائف کی یونیک سٹوری کیا ہے. اوس راځو مونږ سیکنډ پوائنٹ لا. ته د یو ښه کس سره میلاو شولې، ستا نه لږ په ایکسپیرینس کې سیوا دی، اوس ته نور ځان زمونږ په لایف کې چې څومره مونږ عجیزي اختیارو که نه دومره به مخکې مونږ ځو. څنګه چې اقبال وی که نه خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. په دې باندې به ما د 9 سره آی تھنک چې ما پې ورسره پوره کلاس اخیستی و او تاسو ښه فیل کړی و آی تھنک. نو چې څومره ته په ځان کې عجیزي پیدا کوې که نه دومره ته په لایف کې مخکې ځې. سیکنډ ته د یو کس سره میلاو شوې، ته تی دا کویسچن وکړه چې آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں، ته د خپلې ورځ شروعات څنګه کوې. نو هغه به ستا سره بیا کنورسیشن مخې ته بوځي که نه؟ بلکل به بوځي. هغه به تا ته بیا چې او که نه کوي مطلب هغه د خپلې ورځې شروعات ښه نه کوي، نو تا هغه سره په کنورسیشن کې تا هغه له دومره موټیویشن ورکو چې هغه به وایي چې او دا خو م امپورټنټ تھنګ دی چې زه به څنګه خپل کنورسیشن مخکې بوځم، دا زه به څنګه خپل ورځ آغاز کوم. نو دا سیکنډ پوائنٹ شو چې آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اب راځو اوس مونږ په 3 نمبر پوینټس باندې. اوس 3 نمبر داسې څه کویسچن دی چې ته هغه د بل کس نه وکړې نو ستا په لایف کې هم چینج راځي، د هغه په لایف کې هم چینج راځي. ډېر موسټ امپورټنټ پوینټ تاسو نوٹ کړئ. ته د ښه کس سره میلاو شوې او هغه ایجوکیټډ دی، هغه ویل ډیولپ دی په سوسایټي کې، ته پوهېږې چې د ده سره نالج شته دی، ته پوهېږې چې دی څه نه څه په ده کې څه شته دی. نو ته ورته دا تپوس وکړه که نه په 3 نمبر کې چې سر کس بک نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے، وچ بک ول چینج یور لائف. ستا په لایف کې کم یو بک داسې دی چې هغې ستا ژوند بدل کړی دی. نو یو خو تا کنورسیشن ته مخکې بوځې، په سیکنډ پوینټ که هغه تا ته یو بک نیم ووایي او ته لاړ شي او هغه د لایبررۍ نه راواخلې، ته لاړ شي یا په بازار کې واخلې او هغه ته وګورې او ستا لایف په ورسره چینج نه شي، چینج به شي که نه سټوډنټس. نو په 3 نمبر تاسو دا تپوس کولی شئ چې کس بک نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے. لیکن په دې ټایم کې زموږ موسټ آف دی سټوډنټ هغوی د سبق سره نه لګي، هغوی سټډي په ځان بوج کړی دی. نو دا پوینټس واوره
कि पढ़ाई बोझ नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें हराने को तैयार है। सपने अधूरे रह जाते हैं तो ये जिंदगी बेकार है जो तुम्हें जीत दिलाएगी। पढ़ाई तो वो तलवार है, लेकिन पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता। कितने अफसोस की बात है, माँ के सपनों का कोई ख्याल नहीं। कितने अफसोस की बात है, बाप की मेहनत की कोई कीमत नहीं। कितने अफसोस की बात है। अरे जब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे ना, तब समझ में आएगी। जब बेरोजगार घूम रहे होगे ना, तब समझ में आएगी। जब गरीबी की मार पड़ेगी, तब समझ में आएगी। लेकिन अभी तो तुम्हें पबजी खेलना है, फेसबुक चलाना है, सेल्फी खींचना है, इंस्टाग्राम पर डालना है। ये सब तब अच्छा लगता है जब जिंदगी में अपने दम पर कुछ हासिल कर लो। बाप के पैसों पर तो हर कोई शान दिखा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा तो तब है जब कमाई तुम्हारी हो और शान पिता की हो। समझ रहे हो? पढ़ाई पजान बोझ कवाय माँ कता सु सबक पजान बोझ को नुमजन की पर सबक के एंजॉयमेंट वकाय तासु का बुक स्टडी कवाय तासु का उस्ताद तदा के गए गोरे यवाजी दाने दे चित्त बुक गोरे तो खलिसनर जोड़ शा गोरे तो पर लाइफ की उस कम्युनिकेशन बाने खबर दाते दे यो कस तरह कम्युनिकेशन का तो गोरा तो बस संग बल इम्प्रेस का दखपलो खबरों तो बस 70% 70% आपने लिसनर बनना है और 30% आपने बात करनी है। तो 30% खबरी कवा स्पीकिंग कवा और 70% तो लिसनिंग कवा। हो लिसनिंग गुम जो गोरे पदी टाइम के खबर न कुम गुड लिसनिंग पर बार के खबर कुम ची तो गुड लिसनर ये तो दे यौ कस खबर पर तवज्जो सरा औरे दागा पढ़ की दा पैदा की ची आव दे जमा पर दे खबरों के इंटरेस्ट दे दी सीधा वड़ो नोता सो 30% औरेदल म कवाय स्पीकिंग कवाय और 70% तासो अच्छी देनो गुड लिसनर जोड़ शाय कतासु पर लाइफ के खल लिसनर जोड़ शाय तासु दिल तक टीचर कम तासु ता खबरी कई तासु आगा जान सरवुली कई आगवी 70% तासु और 30% के तासु दावी न तपुसुनो कई खो पखा अंदाज के विल डिसिप्लिन दजान की पैदा कई कतासु विल डिसिप्लिन ने तासु पर लाइफ की सक्सेस ने शाय सीधा वाले नो कवाय बे इंशाल्लाह दिसे वस पोर नंबर पॉइंट लराजू ची तो कन्वर्सेशन में ही तब बोस्तल वाले नो तो बस काय तो दा 4 नंबर तो दा कौले ची भाईजान या ब्रो या हर सुनुम चिता सुआए फॉर एग्जांपल सन सुनुम दे इशराक या सुबहान ज सरोस कन्वर्सेशन कुम ज बसंग को मां जेमची आजकल आप किस चीज में मसरूफ हो नन सबारी मसरूफियात से दी ना बता तो बिया अखपल लाइफ के आगा अखपल एक्टिविटी बदर तो हुई कना नो मतलब पपोर नंबर ता सुदाम कॉलेज है जी आजकल आप किस चीज में मसरूफ हो। वस 5 नंबर पॉइंट लराजमा स्टूडेंट्स चिदा जमुंग द कम्युनिकेशन लास्ट पॉइंट दे सही दा कम टाइम की जो दखलीन खबर रोबा संपाई टाइम की तासु लिकल ची स्टॉप कवाई नो खबई हा जकाल तक बिया तासु गुड लिसनर न जोड़ेगा कना जके जिस्तासु आगा टोल अटेंशन दी तरफ तराशिन बिया लग प्रॉब्लम क्रिएट कीगी सही दावड़ो हाँ तदे यो नाशना का सरमेलाव शे पायो नंबर पिंजम नंबर दगत इत दा क्वेश्चन कवली शे कना चे तो पिंज काल पस लस काल बाद तखबल जान पकम जे की इनी 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हैं ता अगल बिल्कुल क्लियर दगदी वाला वर को का आगाजान तो गोल न दे सिट करे ताती तावर दिसे पॉइंट्स वर को कना चे आगा बता तो उई चे का आगा न कई दाकार ना आगा बजान सरबिया गोल लिखी सो द गोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स and for every person, for every student, the goal is very important. Goal is very important thing. समझ रहे हो? तस्त दावा मा ची गोल द लाइफ अहम चीज दे
نو کتا هغه ته دا ووي چې ته 15 کاله پس ځان په کوم ځای کښېنې مطلب ته بس صحیح 15 کاله بعد تا ځان ته څه ګول سیټ کړی دی که نه که هغه نه سیټ کړی نو هم به ځان ته ګول سیټ کړي او هغه به متاثره شي ستانه افیکټیونس بس پیدا شي نو ته دا تپوس هم کولی شي چې آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد دیکھتے ہیں او وس چونکې ټایم ډیر شارټ دی زما خو ډیر څه زړه غواړي چې تاسو ته مې ووایي او انشاءالله کوم به د سره ګورئ سکول ته به مونږه که مونږ په سکول کې یو که مونږ په ایوري انسټیټیوټ کې یو په دې کې به مونږ خپل 100% کوشش کوو چې دا سټوډنټ به څنګه مخکې ځي خو ستاسو سات به پکار وي لکه مثال زه تنه شومه نو تاسو سرونه یې او تاسو سرونه شوئ نو زه تنه یمه په دې خبره پوهېږئ که نه یو څیز په لایف کې لکه مخکې سړی نشي تللی چې تاسو ولاړ نه یې څنګه به دا اداره زموږ سوسایټي به څنګه چینج کېږي چې تاسو خپل تھینکینګ چینج کړئ بیا به تاسو خپل لایف چینج کولی شئ بیا به تاسو د بل لایف چینج کولی شئ او دا ویلی شي که نه چې چینج یور تھینکینګ چینج یور لایف